الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد. سورة النساء ده او د سورة النساء شپږم د 30 نمبر آیات ده. د ایک آیات بالکل یو ټوکړه می تلاوت کړی دو. په دغه آیات سے الله رب العزت دوی خبره فرمایي. یو فرمایي واعبد الله، ای الله عبادت وکي، ولا تشرکو به شیئا، اور د الله رب العزت سره هیڅ شی ما شریکای، وبالوالدین احسانا، اور د والدین سره د مور پلور سره ښه سلوک وکي. یو د عقیده توحید ذکر کړی دی، دوام یې د مور پلور سره ښه سلوک ذکر کړی دی. دغه دوی شیون الله رب العزت په دغه آیات سے تذکرہ کړی دی. الله رب العزت حقوق العباد تذکرہ ورسته کړی دی، خو د عقیده توحید تذکرہ اول کړی دی. وجه دغه دو چې د حقوق العباد دارو مدار د الله پر ډور او په الله خوف باندې دی. چې د کیم ساړي په زړه سره د الله خوف وي، د الله ډور وي، لہذا سړی حقوق العباد ادا کوي، ورنه هغه سړی حقوق العباد نه ادا کوي. یو مثال درکا، د یک مثال نه تاسو خپل اندازه ولګئ چې د الله خوف او د الله ډور چوره ضروری دی، او د الله د خوف او د الله ډور انسان په کیم ځای نه انسان د ګناهونو نه بچ کوي. چې دوه سړیون دي، حضرت مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله غالبا دا مثال ورکړی دی. دوه سړیون دي اور دوه سړیون د یو بل ذاتی دشمنون دي او دشمنی ډېر وخت نه چلیږي. اور دوه سړیون چې دی په څه یو چې دی ډېر انتهایی غریب دی، ابل مالدار دی، ایو په کور سے الواده هم وجیدو، مور بلوری هم وجیدي، کور ولا هم وجیدو، په خپل هم وجای دی. اور دی هم د استادوا کاسون چې په خپل سدي د دی په خپل سدي دشمن چنانچه په یو سفر باندې واتل، سفر باندې تاک چې کېدل یو جنگل ته ورستل، او په جنگل سه یو داسې ځای ته ورسېدل چې په هغه ځای سه نه انسان شته، نه جانور شته، بالکل د مخلوق نام و نشان نشته. په داسې وخت سه ظاهره که سادو دا د یو بل دشمن دی، دا یو بل سره پرېږدي، او دا بل خدای هم غریب، دا خو دغه د پیسې هم ضرورت دی. په کور سه څنګه کور ولا غونډ وشي او اوس یې دشمن هم دی. ظاهره که سادو دا چې کوي چې دا بل سړی ومړایي. په دغه ټیم سه د دغه بل سړی د مارګ مړاولې او د بل سړی د قتل کولې نه کیم طاقت دی چې دا سړی د ګناه نه بچي. لازمي نتیجه چې یو شی دی د الله خوف دی، الله ډور دی. دا وجه نه چې دلته انسان نشته، جناور نشته، پلس نشته، حکومت نشته، هیڅ شی نشته، خو په دغه جسه د دغه ګناه نه بچ کولې ولا ذات صرف یو ذات دی، هغه څه دی د الله خوف دی. چې د الله خوف په کوم سړی په زړه سي وي، نر سړی وتی چې په دغه جسم چوک ویني کنه ویني، خو یو الله مې ضروري ویني. دغه وجه الله رب العزت اول د عقیده توحید ذکر وکړي چې کوم سړی او د خوف او د تقوی دار و مدار هم په الله تقوی دار و مدار هم په عقیده توحید باندې ده. تکي چې کوم سړی د عقیده دو چې چوره د الله صفات دي، یعنی تخلیق دی، ملکیت دی، علم دی، سمع دی، بصر دی، قتل دی، چې چوره د الله تعالی صفات دي. انسان د زین جوړ شوی دی د دغه ټول صفات په چت چې کوم یو ذات دی، هغه چې دی کنه صفر یو الله رب العزت ذات دی، ذات دی. د عقیده جوړه دو نر اغنا بعد سړی چې کوم جدا چی په جسو سړی حقوق ادا کوي، لہذا د معاشري نه پټیږي او د خلک ته بیا بونې نه جوړایي، او دا نه چې مو په کور سره دا پلونکې پریشانی او پلونکا پریشانی و او سړی بونې نه جوړایي. اختفاء تشتا دا مخلوق ته خو دوکا ورکو، خو الله ته دوکا نه ورکولای شو. دا وجه نه الله رب العزت د حقوق العباد نه اول عقیده توحید ذکر کړی دو چې عقیده توحید د مضبوط وي، حقوق العباد هو د مضبوط وي. په عقیده توحید سره کمزوري وي، حقوق العباد د کمزوري. دوام شای چې الله رب العزت کې بیان کړی دا فرمایي وبالوالدین احسانا، د مور پلور سره ښه سلوک وکړه. وبالوالدین احسانا، د مور پلور سره ښه سلوک وکړه. رشتې ډېرې دي، خور رشته، ورور رشته، زوی رشته ده، دغسې د تره رشته ده، د ترور رشته ده، د نیو رشته ده. رشتې ډېرې دي، خو په دغه ټولې رشتې سه اهمه رشته د مور پلور رشته ده.
اور د اهمیت د دغه ځینې تاسو اندازه ولګئ چې په قرآن سے په کوم جیسې الله رب العزت د خپل عبادت تذکره کړې د واته سره سره د مور پلور عبادت ذکر کړی د مور پلور حقوق ذکر کړی چې په کوم جیسې د خپل شکر ادا کول ذکر کړی دی واته د سره د مور پلور د شکر ادا کول ذکر کړی دی چنانچه د بني اسرائیل په باره سره بني اسرائیل نه یو الله رب وعده او فاصله و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا بني اسرائیل نه وعده وکړه چې د یو د الله عبادت کوي د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوي او دوم یې ته چې وبالوالدین احسانا د مور پلور سره ښه سلوک وکړي الله رب العزت د خپل عبادت نه بعد د مور پلور حقوق ذکر برجی سے فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک الله رب العزت مو شکر ادا کړي د خپل شکر سره متصل یو فرمایل چې د خپل مور پلور شکر ادا کړي څومره اهمیت ده څومره اهمیت ده الله رب العزت په کوم جیسے خپل عبادت تذکره کړي د سره چې دای کنه د مور پلور حقوق ذکر کړي ایک وجه دا دو دست شک نسته چې په پورا کائنات سے په ټولو سے زیات احسان کاوین کوي الله رب العزت ته انعام کاوین کوي د الله رب العزت ذات ته او د الله رب العزت ذات نه بعد کا په ټولو سے زیات احسانات په انسان باندې د خپل مور پلور دنیا په اسباب سے د چې کوم د وړي کول نه ونڅ د جیونی پر چې کوم اسباب جوړ شوی دي د دستراولې د مضبوطولې په اسباب سے یو غټه سبب چې د کنه مور پلور دا وایي الله رب العزت په کوم چې خپل حق تذکره کړی د وته د مور پلور ذکر کړی دی اور بعض دفعه د اندازه د پیغمبر صلی حدیث نه اندازه ولګي بعض دفعه نیکی د خپل ذات اعتبار سره ډیره واړی کیږي خو د اجر ډیر زیات وي هغه اجر زیات وي دغه اندازه یو سړی حج ته چې حج ته خرچي ضرورت دی وقت ضرورت دی وته لمانځي نه دی وته تلاوتي نه دی د سفر دی او ډیر غټ یو سفر دی او بیا یو ډیر وخت وته درکنار دی بیا وته په یو قدم باندې الله رب العزت هغه وسنه کی اور یو لمیج باندې الله رب د یو لاک سو برکای په ذکر باندې یو لاک سو برکای هغه سه د تقریبا د ویریجه د یسو وکې د حج عبادت تقریبا دا کروڑاوي ته ورسیږي بعض دفعه کمپیوټر یې حساب نه کولای شي او بعض دفعه کالکولیټر یې حساب نه کولای شي خو الله رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کیم سړی د خپل مور پلور فرمانبردار دی د خپل مور پلور موتی دی د خپل مور پلور خبره مانی خدمت کوي اور اپ یو نظر ادب او د احترام په نظر سره خپل مور پلور توکسي الله رب العزت په یو نظر منه د یو قابل حج سو ورکی یو قابل حج سو ورکی لہذا اندازه ولګئ چې سفر د حج چوره خرچه ده خو دله تدوی خبر وکړو یو د حج کولو وجنه یو سړی ته مقام ملایي شي او یو حج کولو ولا ته اجر ملایي شي ا مقام خود ته نه ملایي خو د حج کولو چې کوم اجر ده کوم ثواب ده الله رب العزت د سړی ته چې کوم سړی په مور پروت په آداب او احترام نظر سره وځي په یو نظر باندې الله تعالی تر ثواب ورکړي په اندازه دغه نه ولګئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی دا غوړي چې الله دې مونږ راضي شي مور پلور د راضي مور پلور رضامندي سے د الله رضا پټاو الله رضا اور الله رب العزت رضا نوم جنت ته الله تعالی مطلب جنت ورکړي الله تعالی جنت ورکړي اور فرمایي په حدیث مبارکه سره سي چې الله تعالی ډیر مخلوق او بخشي خو چې کوم سړی د خپل مور پلور نافرمان دی دو آخرت سے خوازوبینا ورکائی و دنیا سے دا دو چې الله رب العزت تو مختلف آفتینا په مصیبتینا سے رگی ادا واجنا چې کیم جسے ساڑی تا د خپل ژبې استعمال دی د مور پلور سره د خپل ژبې استعمال صحیح کوي داسې انداز سره خبره ده کوي چې خبره سے پته لګي چې دای عاجزي اختیار کوي بیا ادب انسان نه دی د تو ژبې نه مور پلور ته تکلیف نه راځي اور چې کیم جسے تو بدن ضرورت وته د خپل بدني خدمت پیش کا بدن اعتبار سره مور پلور خدمت وکا اور چې کیم جسے تو ته د خپل پیسې ضرورت ته وته ته خپل پیسې په مور پلور خرچ کا او بعض دفعه داسې وي چې سړی خو د خپل مور پلور سره تعلقات صحیح دي خو د مور پلور چې کوم تعلقدارون دي د مور پلور چې کوم ملګري دي رشتہدارون دي ډېر سره سړی صحیح تعلقات نه سوتي د اخ تعلقات صحیح نه سوتلې وجه نه مور پلور ته تکلیف راسیږي دا وجه نه د اخ د سره هشت تعلقات سوتل اخ سره چې شت تعلقات سوته اخ وجه نه مور پلور ته بعد دفعه خشول شي اور چې کوم سړی په ټوله ژوندۍ سیلدلی چې مور پلور د مو حق نه ادا کړی دی یا سړی ته هم پچار دی چې د خپل مور پلور حق ادا کی د خپل هم معافي نه ده د خپل مور پلور حق ادا کوي واخر دعوانا ان